د 400 ضلعې د عثمانزو بایپاس نه غنی خان روډ ته راغلی سړک د تیر یو کال راسې ماتګوډ پروت دی چې د لږ باران له وجې پکې په لویو کندو کې دوه فوټه اوبه ولاړې وي چې ورسره نه یوازې پکې ګاډي نښلي بلکې کم تنان چې په لاره تېرېږي نو د څښا اوبو له وجې د هغوی جامې هم بېلمازه کېږي. په عثمانزو کې د بایپاس او د غنی خان روډ ترمنځه په سړک اوسېدونکي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکې کوي او وایي چې دې ځای نه د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان منتخب شوی دی خو دلته د جلسې نه علاوه بل هیڅ یو کار هم نه دی کړی او دغه روډونه یې ویجاړ پراته دي چې دوی ته ترې لوی مشکلات دي. ډېر زیات تکلیف دوړه ډېره زیاته ده موږ مال بار نشي کولی کټر سره بار کړو دوه دوړې چې بس خپل هم بیا دندنه نو پرې باران کې تکلیف یو بم راته راځي او په دې څه خلک پدې هر یو پیسې راځي او بس پرې په پټو سترګو ځو کسي حساب دې تکلیف دوی پسترګو باندې لاندري او په غوګل روغ هم داسې ترقی کړی را چې د وړو تاسو نشي کولی د وړو تاسو نشي کولی د چیلو ډبیره مال کې تاسو نشي کولی دوی خېټه ډکیږي د ډرخانی چې سبا کیږي دوی خسر کیږي بس په منګه سکار دی دا ناسه چې کم دي منګه مون نشو کولی چې منګه راځو په دې سړک باندې نو هغه تیر ته وړو دا هغه باغ غنی خان روډه پورې یو مسلمان په دې غاړه نشي راکې ځکه چې په غاړه با غاړه پر راشي درس په دې باران کې هغه ستج کې چې تمونځ کو هغه نمو باسیدار راته دغه دې روډ هغه مسله ده. دا په داسې حال کې چې د مطبوعاتو ترمه دا مخال صوبه دیوالیه شوې ده او په خزانه کې دومره پیسې نشته چې سرکاري ملازمینو ته ترې تنخواګانې ورکړي نو اوس د ترقیاتي کارونو پیسې په تنخواګانو کې ورکوي خو سوال دا دی چې تنخواګانو پیسې چرته او د چا جیبونو ته لاړې دلته کې د ولس د ټکسونو اقتصاد به څوک کوي؟ آیا په دې صورت کې عمران خان ته واقعي یو ایماندار لیډر ویل کېدی شي؟ خو ځایي ولس وایي چې حکومت ناکامه شوی او باید چې د دوی د سړک ودانۍ کې دي ورسره شتمن خلک مرسته وکړي. علاب خان شیرپو دلبر نیوز 400